بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دا سیرت النبی حوالی سره صلی الله علیه وسلم نن با ویشتم سبق ته ټول سیرت باندې جنین دا مختلف کتابونه لیکل شوی دي او پورا لایبرریان دي دا صرف د سیرت په کتابونو باندې دي او کوم علماء کرام چې د سیرت په موضوع باندې بیانونه کوي دا کوم سبق چې موږ د ورځې وایو کنه په دې باندې په هفتو باندې هغه کده ورځې غنټه 10 ورکې نو په یو سبق باندې یو هفته ترن د لګي راګې نه پیوم ډیر وخت علماء کرام لګي موږ هغه خبرې کوم چې لکه اهم دي او کوم موږ په تسلسل سره چې کوم روان شي او دراونه هجرت دیمه هجرت درامه سلورمه پنځمه هجرت کې کم واقعات چې د 13 پرشو پایګي رټول نه اهم واقعا هغه شو غزوه احزاب او غزوه خندق دیتا په احادیثو کې دی غزوه ته ویل کېږي غزوه خندق او په قران مجید کې د دینم د احزاب او قران مجید کې الله پاک پوره یو سورۃ په 20 سپاره کې ابدي سورۃ باندې نازل کړه د سورۃ الاحزاب چې بای کې ټول دغه واقعات غزوه احزاب چې کوم واقعات دي نه اپ کې شي د مفسرین او علماء کرامو اختلاف ته په دې خبره کې چې د غزوه احزاب او غزوه خندق دا کله شوې ده نو بعض علماء کرام چې آی کې موسی ابن عقبه فرمایي چې دا خندق او د احزاب دا غزوه د 4 هجری کې شوې ده خو اکثر محققین علماء کرام هغه وایي چې دا غزوه احزاب په شوال 5 هجری کې تیندار شوې ده شوال 5 هجری کې یو خبر شو چې په 5 هجری کې راشي نه دی غزوه ته احزاب ولي وي او خندق ورته ولي وي احزاب د حزب جمع ده احزاب د حزب جمع ده او حزب لخر ته ویل کېږي احزاب د حزب جمع ده حزب لخر ته ویل کېږي لخر ته نو تاسو ان شاء الله اوس واقعا واورئ چې بدی کې د عربو مختلف قبایل د عربو مختلف لخرې دا راجم شوی په دې نیت او اراده باندې چې موږ حضور صلی الله علیه وسلم د سپیکر ډیر تیز نه ها تاسو اوس برابر اورئ ها چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو موږ په جوم باندې ختم کو د دې لپاره د احزاب او لخر راجم شوی نو دې غزوه ته غزوه احزاب زکوي او دې غزوه ته غزوه خندق زکوي خندق ولګي کندې تا نو اوس بتاو سره دی واقعي نه پته ولګي چې په دې واقعي کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول مدینه منورې نه غیر چا پیغه چرن دا خندقونه کلو کندې کنلې نو ځکه دې د خندق ولګي ها دو خبرې شو یو موږ خبرو کړل چې دا واقعا کله شوې ده نو بدی کې د حضور صلی الله علیه وسلم یو 4 لیبل 5 دي او دو نمونه دي په احادیثو کې د دینم غزوه خندق ته او په قران مجید کې د دینم د غزوه احزاب بیا دا خبره بدی کې شو چې دا واقعا د دې پس منظر سو کم د سه حالات راغلل چې داګي د ودینه دا احزاب او دا غزوه خندق ته دا وشو نو د تیر کلاس کې دا ویل شو غزوه بنو نذیر تاسو ته دا ویل شو چې درې د مشهور قبيله وی دا يهوديانو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته تشریف راوړو نو درې قبيله یو قبيله بنو قینقاع بنو قریظه او بنو نذیر بنو قینقاع خبر اوله کې شو بنو مدیجه او بیا د تیر کلاس کې د بنو نذیر خبره شو نو بنو نذیر والا هغه يهوديانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره وعده خلافی کړی و او پیغمبر صلی الله علیه وسلم الدغه اورو بل چیرته سورازي موږ ته دعوت کړه دي او به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قتل منسوبه جوړ کړل تیر کلاس کې ویل شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باغونه محاصره وکړه صحابه کرامو او بیا په دې باندې خبرو شو چیرته سونه مال ځان سره وړي شي هغه وسی او بس تاسو زید د مکه مکرمه مدینه منوره نه اوځي نو د مدینه منوره نه اوته لاړل خیبر ته ان شاء الله آینده کلاس کې بیا واقعا بیانو چې کله مسلمان رسول دی بین رالل نو الله پاک وته کوم کو جوستا لړ شي خیبر ته او د يهوديان تاسو د خیبر نو مباسي نو بیا الګ دوه مجلاوتی ته انده شو دغه بنو نذیر کې یو کس وو دا غنمو حوی ابن احطب دلنو دا ډېر غټ يهودي وو د حوی ابن احطب د لاړو مکی مکرمه دا یو د ځان سره شل کسان نور واغستل
او دولال بم قریش مکه پسې او قریش مکه ته وی چیر تاسو ته پته ده چې دا مسلمانان زمونږ چې دینه د دشمنان دي او تاسو هم دشمنان دي لاول به تاسو سره جنگونه کول اوس به موږ باندې شروع کړی دا پدې تیر دغه کې مخ کورځو کې زمونږه بنو نذیر ولا جنده وباسل اوس موږ چې دا وباسي نو د څه نه کو چې سمونږه سم مختلف کسان ټول راجم شو او موږ په دوه باندې حمله وکړو دا کوم غوړو چې موږ وکړو په تاسو زموږ یقین نشته ده تاسو غوښنه هغه کتاب یې زموږ خلاف ہے خو هغه له باور ورکو چې نه موږ په دې کې تاسو سره دوکه موګه نه کوو او ابو سفیان د دوی سره معاهده وکړه چې زبر تاسو سره چنن زمبا سلور زره کسان د قریشو نه چنن دا تیار شول سلور زره کسان د قریشو نه تیار شول دا شند بیا دا ہوئی ابن احتب او نور کسان کنانه ابن ربیع کنانه ابن ربیع دهم بری داعیان کو مدعیان کو کنانه ابن ربیع د لاړو د قبیله بنو غطفان ته قبیله بنو غطفان ته د لاړو او ال د کې د خلکو ته دا خبر وکړه چې مونږه او دی قریشو او نور چې کوم د عربو ګرځا پیرا علاقې دي هغه مونږ دا مشوره کړې ده چې مونږ زو د مسلمانانو مونږ ختمو ته زموږ سره مرګرتیا وکړي او دی کنانا ابن ربیع دی بنو غطفان ولدا ته مولاله ورکو چې د سدا چې په زمونږ چې څومره هم ونی دي کنه په خیبر کې زمونږ کم ونی دي نو پای کې دوی د دې نه لاړو د بنو نذیر لاړ د دې نه خیبر ته کنه بنو نذیر والا نو په خیبر کې چې زمونږ څومره هم ونی د کجوري دي دا غي نیم فصل چې دا هم تاسو درکو او کچته زمونږ د منصوبه کامیاب شولا او موږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او مسلمانان موږ د مدینه منوره نه وېستل نو زمونږ غوډي او زمونږ باغونه د موږ د باقي به موږ ته پاتې شي چې کله موږ ته دا پاتې شول جو بدی کې موږ تاسو ته وغټه حصہ چې دا بدل کو دې کینانا بنو غطفان ولا لالچ ورکو او څه کسان د دون راجم شول دغه شانتي غیر چا پیرو چې څومره بنو مدلجه او نور کم دغه وی بنو کنانا اغي ته هم دولاړه وغوله دعوت ورکو او تقریبا 10,000 کسان چې نه دا برابر شول د مسلمانانو خلاف او دا 10,000 لخر د ترنداراله په مدینه منوره باندې حمله کولو د پاره خدا 10,000 کسان د مختلف لخر ځکه سپ کې د قریش سلور در کسانو 1000 وسره سپ چې نه دا او خان دا شن سو سره اسونو او نور دغه چې نور خلک د نور قبیلونو او د وړو وړو غټو قبیلونو او ټول دا اراده وکړل چې څو پرې موږ مسلمانان ختم کړی نه کنه نو موږ بزونو پوه 10,000 کسان لخر او د دې مشر جو کنه د ټولو مشر 10,000 کسان مشر ابو سفیان نو لا مسلمان شوی نو په دغه مقدورستو بیا مسلمان شوی فتح مکی مقام ان شاء الله رابشي د آینده سبق نو بل سبق بیا فتح مکو ایګ برش ان شاء الله نو د ابو سفیان د 10,000 کسان سره جندار راغی اوس کدا 10,000 کسان چې په مدینه منوره باندې ډایرک حمله کړې وې نو په مدینه منوره کې ویني او کور پاتې کړو نو یو سړی پاتې کړو نو یو خزه پاتې کړو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله پاک حفاظت کو او د صحابه کرام الله پاک حفاظت کو نو په هر ځای کې صحابه کرام او جماعتونو ناغه جماعتونو چې نه هغه د مسلمانانو نظریاتي حفاظت پېم کو او د مسلمانانو سرحدي حفاظت پېم کو او بخلکو باندې به دا دغه ساتو د خیال به ساتو چیرې چرته غیر کسب ممکن رانه شي موږ ته څوک زموږ سره دوکونه کییا بل څه نو هغه مخبران هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په صدرته سره خبر شول او پیغمبر اسلام ته وی چې داخله په سره رواني او یوازې قریش نه دي بلکې د قریش سره چې څومره مو غیر چا پیر علاقه قبیله دي او ټول بم سره روان دي مسلمانان ختمي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څو وکړه او کله چې بم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو اهم خبر راغله یو مشوره وراله په صحابه کرامو کې به مشران صحابه کرامو کوم چې کمانډرانو ایوب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جدا کړل پیغمبر اسلام دا مشران صحابه کرام راغوښتل او د هر یو نه مشوره واغستله چې د 10,000 کسان په موږ سره راغلي را روان شوي دي او موږ باغی په مدینه منوره باندې په مسلمانانو باندې حمله کوي موږ د دوی سره سو کو مطلب موږ دلته کې په مکه مکرمه کې پاتې شو په مدینه منوره کې پاتې شو داخله په موږ باندې راشي او کنه موږ په د مدینه منوره نه اوزو او بهر پاغو باندې حمله جندا وکړو د دې لپاره هر صحابي خپل مشوره ورکړه په دې صحابه کرامو کې یو صحابي حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د ایمان راوړلو واقعا مخکې بیان شوی دا چې د يهودي غلام او بیا دغه نه د بل نصراني او بیا د بل اخر کې پیغمبر اسلام مدینه منوره ته ورسېدو پورا واقعا شوی دی یاد دې کنه نو دا سلمان فارسی رضی الله عنه اصل کې د ایران او فارس د ایران نوم دی نو دی دا خبره وکړه
پیغمبر علی السلام ته چې کله زمونږ په علاقه کې د سي په موږ باندې دشمن حمله کوي او په من کې د دې حمله کولو هغه توان نه د دې خلکو موږ دفاع نشو کولای د خپل خلکو موږ حفاظت نشو کولای نو موږ دې سوچو چې د خپل علاقې نه د خپل کلی نه موږ غیر چا پیره کنده وکړو بل علاقه موږ غیر چا پیره کنده وکړو نو موږ بهر د خوځونو او کم چې خلک موږ بس راغلي دي دا موږ بس را نه وته نشي هم بس را نه وته نشي دغه په میز کې غټه کنده ها دا راوته نشي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دغه مشوره خوښ شوله او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 3000 صحابه کرام 3000 صحابه کرام پیغمبر علیه السلام د لس کسانو جماعت مقرر کړ او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته خطونه راکودل حدود او تر راکودل او یو روایت کې راځي چې لس غزې ورکو لس کسانو لا لس کسانو جماعت ورکو یو روایت کې راځي لس غزې تقسیم کړل بل روایت کې راځي شل غزې تقسیم کړل ولکه دا نه کنه چې دا روایت او اختلاف ته چلول پیغمبر صاحب لس هر یو ورکړو چې لس تاسو جماعت د تاسو د کسانو لپاره بدلس لس غزې شي د بل لپاره بدلس شي د بل لپاره دا خو چې کم لس کسان به خپل نوزګار شول ناغه بیا دې نه کول چې بس زمون خدا کار او موږ ختم کو نه بیا به نور ملګرو سره چې نن دا به خدمت کو نو بعضو به کې لسلانو کړی بعضو به کې د چاو به شل کړي نو دی وجنه دا تعداد چې دا مختلف ته چې څو کوئی لس ور کړو څو کوئی شلی ور کړو با صحابه کرام او په دې خندقونو کې د مدینه منورې نه درې طرف ته ګورم مدینه منوره الله پاک دې بار بار بوزي کله چې موږ لکه دغه نه راوځو مسجد نبوي نه راوځو لکه دی خو موږ راشو نه ال دکې یو ځای ده ال دکې د خندق چې کم زګونه دي کنه او ټول محفوظ دي ال دکې راځي لګ لګ خاورشته ال دې یو ځای 7 مساجد ورته ویلېږي 7 مساجد نو ال د و جمعتون دي او د باغ د ترکو چې کم د مدینه منورې کم دال کړو د ځان نو کړو نو پای کې دغه 7 مساجد د صحابه کرام په نومونو باندې ابوبکر ځان او عمر ځان او عثمان ځان او صحابه کرام نومونه او هغه و صحابه کرام په نومونو باندې جمعتون وکړو اوس پای کې وسلور جمعتون پاتې دي او درې جمعتون چې نن دالک ختم کړي دي د سعودي والا او هغه نوم کې خو د مسجد فهد بن عبد العزيز هغه نوم ولکه خو ده نو عقل ته کې د داګینه یو طرف ته چلے کنه دا پہاړ د جبل سلع داګینه د جبل سلع ان شاء الله تاسو ته بیا ورسته ګروپ کې به تصویران درولې کوم دغه د کم محل وقوع چې د کنه تاسو بیا به ان شاء الله خپو شي جبل سلع یو طرف ته غرو د مدینه منورې یو طرف ته غرو او درې طرف ته چې څومره زیږیو داګینه صحابه کرامو درې میله په فاصله کې مطلب 3 میله په اوږدوالي کې غیر چاپیلا صحابه کرامو دا خندق چې دا وکنهستو وز دا خندق چې نو دا سونو نو یو روایت کوي چې دا لس لاس چې دا خطو کنه او پلان سونو نو په بازي ګونو کې لګ غنو په بازي کې ډېر غنو خو د څه وکنه چې په کم ځای کې لکه دونه و چې لکه یو اس یا یو سړی د یو طرف نه بل طرف ته چندانه شو اوړل دونو وس په کم ځای کې چې لګو جو هغه صحابه کرام د کړه چې دونه فاصله و کم کې پلان وړي زیات جواب یې پلان ده یو دا خندق صحابه کرامو یو روایت کوي پشپغ ورځو کې مکمل کو بل روایت کوي چې 20 ورځو کې په تطبیق پکې دا چې دا کارې پشپغ ورځو کې مکمل کړو کنستلي پشپغ ورځو کې کړو او دا کوم محاصره او غیر چا پیرو چې دوی دا د کوم لال کې 20 ورځې تیرې کړې نو هغه روایت کې اختلاف د څه جوړ شوی دی بیا پیغمبر اسلام خلص کسان مقرر کړل او په خپل باندې هم پیغمبر اسلام د لسو کسانو په جماعت کې چرنده شامل شو او د الله پاک په نوم باندې صحابه کرامو شروع کړل په دې غزوه کې صحابه کرامو چې کوم خدمت کړل د دین اسلام لپاره د پیغمبر علی السلام د حفاظت لپاره د مسلمانانو د حفاظت لپاره مداغي مثال په دنیا کې څوک نشي پیش کولای ځکه چې په دنیا کې نن غټ د خلکو سره ماشينډريان یو دغه کنه خو دې سوچ او دې ذهن نه صحابه کرام د فرمایي چې په دغه ورځو کې کم وو نو په دې کې یو خو د یخنی ډیر موسم او یخنی و په مکه مکرمه کې یخنی و په مدینه منوره کې یخنی و بل دا چې په دغه ورځو کې یو څو ورځې په مسلمانانو باندې فاقه و یعنی مطلب په مسلمانانو باندې ته لوګر راغلی و په مسلمانانو باندې لوګو او مهاجرین او انصار ته نه هغه ډیر په دې ته بینه کتل چې موږ له اخري کې دې ته بینه کتل چې نن هوا ته زده دې ته بینه کتل چې موږ وګیو دې ته بینه کتل چې موږ تګیو ستړیو او خلګیابو او دا دغه د پاره د تجدید لپاره د خپل بهادری لپاره او د ځان د تیزول لپاره با او به دا شعرونه وي نحنو الذين بايعوا محمد
علی الجهاد ما بقینا ابدا چې موږ هغه کسان یو چې موږ د حضور صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړل موږ غل لاس بلاس کو ور کړل په جهاد باندې او سو پورې چې موږ ژوندۍ موجوده نه موږ به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نو باغې وازنه پیو اگر کوم ته دلته کی تکلیف ملاويږي اگر کوم هر څونه جنن دا په تکلیف پیدل تکي هم ته لوګره تندلا کوم د پیغمبر اسلام د مدد دانه پریدو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باغله جوابونه ورکول هغه کار به کو او دا جوابونه مګل بدی کې لکه کله کار سره کوي او خبري کوي او یا د عربیانو چې نه هغه چې بکره جنگونه کول او خپل سروي به ته هغه ته هم شعرونه وي چې په دې شعرونو باندې خپل سروي هغه ته ځول نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اللهم لا عيش الا عيش الاخره یا الله زمونږ ژوندۍ وسط د اخرت ژوندۍ ده فاغفر للانصار والمهاجره یا الله دې انصار او د مهاجرین د الله بخانه وکي او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوته دعاګانې کولې اللهم لا خير الا خير الاخره یا الله اس خیر نشته مگر د دنیا خیر ده فبارك في الانصار والمهاجره یا الله په انصارو کې په مهاجرینو کې پاو کې خیر او برکتونه جندا پیدا کړي په خپل باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ولکا د خټو نه بسخاو د دونو نه بسخاو او په پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې به هم دا سخت جرین دا وا لکه څنګه چې په صحابه کرام باندې لوګوا د قشان دی په حضور صلی الله علیه وسلم باندې هم لوګوا یو صحابي راغی د الله رسول صلی الله علیه وسلم په ما باندې د الګي سیر تناسو پیغمبر اسلام د پوسو کو تولي سیر تناسي وېزه وګه شوی ډیر زیاته ما نور لکه زمانه عمله چلند نه نیږي ملا مینه نیږي څنګه چې لوګه ما ستړی ما نو ملا مینه نیږي نو عربیان او په خاصه زمانه کې با د شل بکو چې ګټه به تړله ګټه به د دې لپاره تړله ځان پورې چې یو دا چې لکه د لوګي د وجه نه بد عمله نه نخته کوي زمانه عمله نه غشي بل دا چې کله د انسان خېټه چنده وږي او دا ګټي هغه یخواله د دې دغه ترسي خېټه ترسي د اساني چنده راځي نو دې صحابي هغه کو چې الله رسول الله وګایم او تو ګر ما په ځان پورې ګټه چنده تړلې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله خپل لمن مبارک وچ تکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګټي تړلې مطلب دا چې تاسو ته کوم تکلیف ته داغي تکلیف ماته ډبل دی تاسو چې څومره لوګه ده تاسو چې څومره تند ده داغي ډبل ماته نه خو موږ د الله د دین مدد کوو موږ د الله پاک د مسلمانانو د حفاظت لپاره وتلیو نو موږ بدیل وګي ته نه ګورو موږ بتند ته نه ګورو موږ بستړیوال ته نه ګورو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بداوي او صحابه کرام هغه بدی ته نه کتل چې د دون لوګه تند ده او دا شعرونه به والله لولا الله ما اهتدينا فخدای قسم کچر د الله نه د الله د رسول نه موږ به هدایت نه وشه ولا تصدقنا ولا صلينا نه موږ صدقه ور کړو نه به منځونه کړو فانزل السكينه علينا یا الله به باندې سکینه نازله کا وثبت الاقدام الا قينا یا الله چې موږ د کافرانو سره ملاقات شي زموږ قدمونه مضبوط کړي دا دعاګانې چې دا باغو کولې یو پدې کې چې کله پدې غزوه په کنلو کې یو څو واقعات شو یو واقعا کې دا و چې کله پیغمبر سلام د خپل دغه مبارک اوچت کړه دا لمن مبارک اوچت کړه نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام دغټي د صحابه کرامو له صحابه کرام خفشول د ټول نزیات چې کم صحابه خفشو حضرت جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ حضرت جابر ابن عبد الله چې پیغمبر سلام دا حالت ولیدو پسترګو په اوخ کې رااله زر زر کوړ د لاړو خپل بیبي نه تاسو کو په کور کې سشته غنښتره ناغي ورته چې صرف 2 ساعت لکه مطلب 2.5 کیلو یو سا یا 2 سا دومره بکور کې چې دا وړه پراته دي او د بيزي یو بچی دی هغه اشته نو دې خپل بیبي ته وی چې ته څه وکړه وړه واغېګا او د دین روټي چې دا دغه کا تیاری کا او خپل باندې هغه سروي چې دا راو کړو او کم د بيزي بچی چو اځې ته په دې کې شروعات تیار کا او زم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حالت چې ما کوم لیدل لري داغه د سیاست چې زمان نه برداشت کیږي نو خیر دا روټه باغو خېمون بوږي تیر شو پتا هغه زرا ولا مغه نو دې کور والے ورته وی چې ته څه وکا چې ته پیغمبر سلام راولې نو یو چې پیغمبر سلام نه دا سره خودري زرا کسان نور دي نو ته څه وکړي چې پیغمبر سلام ته په وخت وایا چې لکه ما تاسو دعوت کړل دا ورسو دا کومه چې دا مانو شو برداشت کوله نو لہذا تاسو زمون سره لاړ شئ ال د زمون سره روټي بوخره چې بیا پر کار مار وکاو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ذکر جابر دا ولاړو ابو وکي ورته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم आवाज وکړو اعلان وکړو ویل کا راځي جابر دعوت کړل جابر دعوت کړل ځکه پیغمبر سلام ته لږ خوراک ملاوي دو خو پیغمبر سلام خپل ملګری نه هېرول خپل ملګری ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دعوت په منزل د پلارو پیغمبر سلام هغه ته په منزل د استادو او د مربي تربیت کو صحابه کرام ته راځي جابر دعوت کړل جابر په منډه باندې لاړ خپل کور ته وی
کور والته وي دا خو خبره وکړه شو لکه پیغمبر علی السلام ته ما وی چې د کسان لس ځان سره دوه درې کسان نه ولا پیغمبر سلام اعلان وکړ خلک را روان شوی د روټۍ لا نو هغه یو خيار ورته وی تا پیغمبر علی السلام ته ویلو تا ورته ویلو چې دونه خوراک ته زم کراو دونه غوخه راو دا ورته تا ویلو او ما ورته ویلو ویتا د پیغمبر سلام سوي پیغمبر سلام وی چې خپل کور دوی چې زنیم درغله روټۍ بنه پخې او چې سو پرې مان دي ویلي یا کټوي نه بسر نه لري کې نو دو صحابه وي بس تا چې پیغمبر سلام دا خبره کړی دا اوس ته پیغمبر شو پیغمبر علی السلام کو شوکاری پوښم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام چې کله رال د جابرونو کور خواته نو صحابه پیغمبر سلام یې تاسو خپل جماعتونه کې نه د لس کسانو جماعتونه پیغمبر سلام مقرر کړو او هغه لس کسان چې نه لس دی خوا کې صلی الله علیه وسلم دا ټول صحابه کرام جنډا کې ناستل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې وس روټو په خون کې راو وړي کم زنانه چې روټي پخې هغه راو وختل او تاسو روټي پخوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام به روټي راوړلې پیغمبر سلام په خپل لاس مبارک باندې کټوي نه تلین دا به غوخه راغستله او باغ روټي باندې به خدا او لس کسان دا خوري لس کسان روټي وکړه 3000 کسان چې دا ماړه شول 3000 کسان دا ماړه شول داغې نه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی اوس بچم گاون کې چې کم کسان وګړي هغه له دا خوراک ورکړي هغه خوراک چې نه غیلې ورکو و چې کله د کټوي نه سل لري شو هغه وخه به کم چې لکه هغه پکړی و او هغه روټي وی خدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا معجزه و بل بدی کې دا شو چې کله دا صحابه کرام دا روټي موټي خوړو کار د تازه شول نو دو بیا شور ولا غولا په کار باندې او دا خندقونه کنل نو په کم ځای کې چې لکه کم ځای لکه مطلب درې نه دی ځای پوري چې کم علاقه دا رسیدل و د سلمان فارسی لزنه یعنی مطلب هغه حصہ کم چې سلمان فارسی یو روایت کې راځي چې سلمان فارسی هغه مشوره ورکړی و یو صحابي چې د زمونږ په جماعت کې انصار وی چې د زمونږ سره انصار وی د زمونږ نه ځکه چې لکه د مشوره ورکړی دا او دا کم کس مشوره کوم په ځین کې چې دی په پوي ځکه چې خبر ورته کړی دا دی پوه دی نه انصار وی چې مشوره دا ورکړی دا د دې په زمونږ ملګری بشي او مهاجرین وی چې را دا هو مشوره دا ورکړی دا نو دې په زمونږ ملګری شي عادل چې نه انصاری صاحب یو او نه مهاجر صاحب یو د خو د فارس او د ایران نه راغلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله واوریدل نو بیا سلام سلمان من اهل بیت سلمان زموږ د اهل بیت نه دی او د جدا جماعت مقرر کوی تلاش جدا کسان نو کم علاقه د دپا ځکه وکنه پای کې یو ګټه راخاره شوله یو ګټه پکې راخاره شوله او د څه ګټه پکې راخاره شوله غنه چې هغه منګه خپل کودال اکم د سامان چې زموږ سره هغه مات کو او ګټه چندانه ګټه د خپل ځای نه خوځي درا خوځي دا ها یو دا کنه چې دا ګټه د نور صاحب کرام په ذکر نه راتله صرف د سلمان فارسی هم په ایسه کې چنده راغله دا ونی نو بدی کې مفسرین محدثین هغه وجه بیانې کنه چې چون کې د دې غزوه خندق مشوره چې د خندق کنه دا سلمان فارسی هم ورکړو نو سلمان فارسی هم چې دا مشوره ورکړو نو انسان له هر وخت دا پکار دی چې دا الله پاک په ذات باندې نظری دغه چې په فضل کې دار نشي چیرې دا مشوره ما ورکړو و چې مسلمانانو د فتح ملاويږي کافرانو د شکست ملاويږي دا غوړې زماده وجه ملاويږي ځکه مشوره وکړه پیغمبر اسلام لما ورکړو ها نو الله پاک د په حصہ کې ګټه راوستله چې د په کوشش وکړو نور صحابه کرام په کوشش وکړو او هغه ګټه جندانه شوما درې چې د خپل حیثیت الله پاک واضح کړي چې لکه استاخو کته وی چې دا ما کړل زماده وجه استاخو د حیثیت چې ګټه نشو ماته ول استاد وجنه نه پوښښ نو همیشه د باندې جو مشوره ورکو بدای کنه دا الله پاک د طرف نه او زیاغي کا سکرټی دای څه دغه نیر باغ استاد په مشوره باندې عمل شو الله پاک پایکار کی کامیابی پیدا کړله نو تاسو ته بدانه چې دا زماده وجنه بلکې ته الله پاک دمو بچ بچاری کړی نو زما په څه کمال نشته الله پاک پرې کې خیر او برکت چنده پیدا کو چې زمنګ نظر په هر وخت کې په خپل ځان باندې نه بلکې د الله پاک په ذات باندې زموږ نظری صحابه کرامو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو تربیت کو الله پاک هم دا غوښتله چې د صحابه کرامو تربیت وشي ځکه الله پاک داغي نه د خلک پیدا کوي چې داغي نه وجه نه امتونو ته الله پاک اصلاح نصیب کوي نو سلمان فارسی له په حصہ کې چې ګټه راغله صحابه کرام ډیر زیات کوشش وکړو خو ما ځای نه کړله بعض صحابه کرام لاړل په پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه تقار نشو او دای ونه وی چې هغه دا مشوره خو تا ور کړو اوس یو ګټ استاد وجه نه ماتي دا عام موږ په خپل اصطلاح کې دې څه کو کنه چې لکه دا او خلک خبرې کوي ولکه دا مشوره دا ور کړو اوس راټینګ شي کنه کم کس نو بیا سره وای لکه دا مشوره چا ور کړو
نو هر چا دا کوي. نو پیغمبر سلام ورته قار نشو. پیغمبر علیه السلام هیڅ مونږ وي راځي کوڅه تاسو به کوشش وکړو اوس په موږ کوشش وکړو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د دې چې په خپل حصہ کې لګیاو او سره د دې چې پیغمبر سلام مخ مبارک دا په حدود کې جنده اسقاو پیغمبر علیه السلام دا غي سره راغی یو پیر جنده گزار وکړو او پاین لګرانا راوختلا. او یو روایت کې راځي چې پیغمبر سلام آیت یو وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا وتمت کلمت ربک دیم گزار پیغمبر سلام کو بیا رانا لاله او پیغمبر سلام آیت پورا کو وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا دریم گزار پیغمبر سلام کو بیا رانا لاله پیغمبر سلام آیت پورا کو وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات هو السميع العليم. صحابه کرام ولاړو او چکلا لولنه گزار پیغمبر سلام وکړو رانا بخارش و بغړه کې بلک چوند راغی. دویم گزار پیغمبر سلام وکړو هغه چون لګ غټ شو. دریم گزار چې پیغمبر سلام ورکو هغه ټه چنداري انجری شو ماته شو ختم شو. دا ګوره پیغمبر سلام خو یو طاقت او قوت ځکه چې د اویا د اتیو پهلوانانو امره د یو پیغمبر چې دا طاقت او قوت او بیا حضور صلی الله علیه وسلم د ټولو پیغمبرانو سردار نه الله پاک وګړه کم طاقت قوت ورکړو. صحابه کرامو ته پوښتنه کو اله الله رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې تاسو گزار راځو نو مونږ خداول د چکټه ماته دا او د دې سره مونږ یو ناشنا خبر دا ول د چکله چې تاسو ګټه راچوله د دې سره به دغه رانای چې نندا بختله ها. نو پیغمبر اسلام وی چې د اولنې ګټه ما کله او اولنې گزار مو جبرئیل علیه السلام راغی او په دې کې ماته د شام کنجانی وخولې د شام د محلات کنجانی او پیغمبر شام غسر سره محلات ما ولیدل او ما د الله پاک د وی په ذریعہ سره دا وی چې الله پاک به د شام د محلات او د دې د خزانه به الله پاک مسلمانانو ته ورکړي. دویم گزار چې کله ما ورکو نو بدی کا الله پاک ما د فارس هغه کنجیانی د فارس محلات دا ما د الله پاک خول او دا ما ته د نه دا شو چې الله پاک به د مسلمان له چنده ورکي. دریم چې کله ما گزار ورکو نو بدی کا الله پاک ما ته د یمن او د صنعا چې کوم محلات او کوم خزانی دي الله پاک ما ته خول او لنی کې شام دریم کې فارس دریم کې یمن د دې محلات ما ته خول او چې دا به الله پاک ټول مسلمانانو له چنده ورکي. وس منافقان خو جنا شو په هر دې کې منافقانی ناغوي د دوسر خودونه خوراک نشته لري چې خپل خېټه به مړېږي د دې د وجې په دامن کند دغه تړل دي ګټه تړل دي د دوسر خودوم رس سامان نشته لري چې باغې باندې دا کنستلو کې کشیر راغستري بیلچې راغستري او پای باندې لګي دي او د مانزه وخورته نه ملويږي او د روم او د فارس او د ریغه دغه دغه خوبونه ني دا خوې دوکه ده. څنګه ایتونه د قرآن مجید کې نو اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض صریح والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا چې زمون سره الله او د الله رسول وعده نه کوم دوکه را سره کړی چې دلته دا خبرې کوي چې موږ د صنعا یمن او د روم او د شام محلات مګینو او حالات دا دي چې روټه ورته نه ملاويږي نمازه ورته نه ملاويږي دا خبره طریقه ولې. نو بیا پدې خندق په کنستو کې او پدې موقع کې د پیغمبر اسلام د منځونو قضا شو سلور منځونو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قضا شو. دا دغه کله کافران چې کله راغل کنه ابو سفیان مشرک ابو سفیان حالات ولیدل ودا خدای عربو جنگ نه دا خو دا لکه دا طریقه په عربو کې مکه نه چې خندق کنستل دي. نو پیغمبر علیه داغو چې هغه څومره دغه کړهو کنه څومره پلان منسوبه جوړ کړو چې موږ بزو او لکه ځکه مکه د دو په بدر کې او په احد کې پای یو بل د مخامختیا شو یو بل د مخامختیا شو نو دوی ځان دې تیار کړو ال کې چرال المدینه منورې ته د جنگ نقشه بدله وا چې خندقونه کوي هغه بیا په عین موقع باندې سن شو کوله. یو دا وشوله چې د مدینه منورې نه بهر خو د 10000 کسان د مدینه منورې نه راغلل د مدینه منورې نه د 10000 کسان راغلل. دا وی ابن احتب چې کوم دی کنه د لاړو په مدینه منوره کې د يهودي او قبيله وا یو بنو قریظه دا غنمو بنو قریظه د دې مشر کعب ابن اسد نومو یو کعب ابن مالک او یو کعب ابن اسد د دو د مشرنا کعب ابن اسد نومو کعب ابن اسد ها. نو دو دا وی ابن احتب دې چې کنه د لاړو با يهود د بنو قریظه پسې کعب ابن اسد پسې کعب ابن اسد ته پته ولګی چې دا روان دي او د خپل علاقې دروازې بزن بس بند کړي او د دې دروازې چې نن دا وټه کولې
ها خدي دغه ورته وی دی کعب ابن اسود ته وای حق یا خوی انك امر مشکوم الک تباشی ته ور ډیر بدبخت سړی او ته ډیر منحوس سړی و انی قد عاهدت محمدا صلی الله علیه وسلم چې منګه د پیغمبر سلام سره ګره معاهده کړی دا ته ما ته هر قسم خبره کړي نو ګره معاهده نه ماتوم لوزونه نه ماتوم خدا هوی چې د بهر ولاړو او دوله د پی غرونه ورکول او دې لکه وس وېتوي چې د مسلمانانو خلاف یې او د پیغمبر خلاف یې واغې دی ودادي او اوس مقرره غلی دا او د کافرانو ټول لازم شوی دي نو ته زموږ سره ملګرتیا نه کوي او دا په غرونه ولا ورکولو او په اخر کې جو بس دا دغه چې د دروازه ورته کولا وکړه بنو قریظه والا دروازه ورته کولا وکړه او دغه رانه وته دا او په ابن حتب رانه وته کاو نیاست چې نه دی پرې باندې دغه کو چې ته زموږ سره ملګرتیا وکړه او وس دا ټول خلک چې نن دا راجم شوی دي هغه ما معاهده کړی دا معاهده پرې دوا دا جمهور 10000 کسان غلي په مدینه منوره کې اصول 2000 کسان دي او 3000 کسان د جنگ لپاره دي نو له زره خو د 3000 مقابله نشي کولای د ډیر لټه ورکول غواوی نه پریدم دینو د باخره کې په دې خبره باندې کو نو دی د غور دوی بنو قریظه والا وې زه تاسو خپل جنگ من کوي خو کوم د ضرورت راغی د خوراک ضرورت راغی جو تابعدا او کچته د خلکو ضرورت راغی تاسو دمړه شول جو موږ بیا درځو خو دې سینې شو لږه چې موږ معاهده تاسو به تخته موږ بسکو نو دا خبره د دوه شوله پیغمبر علیه السلام ته پته ولګینا چې لکه دې کو بنو قریظه دا چل وکړو موږ سره نبی اسلام درې صحابه کرام عبد الله بن رواحه سعد بن معاذ رضی الله عنه او سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ سعد بن عباده او سعد بن معاذ او عبد الله بن رواحه دا درې صحابه کرام پیغمبر اسلام ولېګل چې تاسو لار سره بنو قریظه حالات معلوم کړي کچره دا خبره واقعي دي سي او معاهده ما تکړي او د مزاده کافرانو سره لږ جب کړي نو تاسو بیا راشه ما ته مبهم ده خبره وکړي او کنه خبره غلطه جو بیا براشه اعلان وکړي چې مسلمانانو اوسلي وچتي شي کله چې دغه درې کسان لاړل او حالات معلوم کړل نو دوی یاره بس خبره ورانه ده پیغمبر اسلام په پوه شو چې خبره ده نو صحابه کرام وېریدل دغه حالت الله پاک په قران مجید کې بیان کړی دی اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم کله چې دا کافران په تاسو باندې د لپاسینا د لپاسینا د نور کافران د لاندې نه د نور کافران لاله د لپاسینا بنو قریظه لاله مطلب مسلمانانو خود د بهر خلکو د پاره خندق وکناستو د مدینه منورې چې بار کم 10000 کسان روانو داغه د بارو خندق وکناستو داغه نو بدن په دې مله کې هو من فوقکم لپاسنه پیغه نور راغله بنو قریظه والا ومن اسفل واذ زاغت الابصار د مسلمانانو سترګې جن دا راوتلې باټه راوتلې ها وبلغت القلوب الحناجر او د یری د مسلمانانو زړه مرو تر ورسېدل زړه مسلمانانو ورسوم څخه حالت په مسلمانانو باندې چې یو خلک یخنی وا بل چې ير وا باغ باندې بل چې لکه 3000 کسان او 10000 کسان او یو ټول لاغلي دي او بهر مسلمانان بالکل په میز کې راځو وتظنون بالله ظنونا او خلکو په مختلف ګمان نه کول چې الله پاک چې کوم د خپل پیغمبر سره وعده کړی د دوسر اب کې کنه بکای په دغه ځای کې الله پاک هنالک ابتلی المؤمنون په دغه ځای کې الله پاک ازمه خو غستو د مؤمنانو وزلزلوا زلزالا چې دوی وجل قول یعنی دا حالت الله پاک څنګه چې برابر کړل چې په دې کې الله پاک وګوري چې کم کسان د خپل مفادو د پر راغلي دي کم کسان د دنیا د پر راغلي دي کم کسان د خپل عزت د پر راغلي دي کم کسان د مال غنیمت د پر راغلي چې هغه زی ځکه منافق سره هغه بوزدلی منافق سره بوزدلی نو چې کله هغه دا حالت ولیدل چې د لپاسینا ابو قریظه را روانه او د لاندې نه نور خلک را روان دي او دا ټول حالت ول او یخنی دا او دا خندقونه من کنه استلی دی او دا غوسر توري دی او دا دی سره دی دا غوته وتخدل لاړل دي او دا کټین غوي ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا او باندې ځان جوړ کړل وی یا اهل مصر یا اهل یثرب لا مقام لكم فرجوا اے مدینه والد لګه سعود ابو سیرو نشته واپس شي زی سوره احزاب دیمه رکو دیمه درېمه رکو دا ټول د غزوه احزاب واقعات بری کې سوره احزاب دیمه درېمه واقعا او بیا دا وی چې ان بیوتنا عوره پیغمبر اسلام دې زمون کورونه خوشی دي زمون کورونه خوشی دي موږ له اجازه راکړه الله پاک وي وما يبيع عوره کورونه خوشی نو يريدون الا فرارا دوه اراده نه کوي مګر تختیدل نو دا باندې کوي چې کورونه خوشی دي او دا د واغري پیغمبر اسلام مولوی اجازه ورکو چې زیاده دل ختمي ها نو دا يهوديان او منافقان چې څومره منافقانو نو پیغمبر اسلام سره په دې معاهده کې بدعتي وکړه او و تختیدو بیا 20 ورځې چې نه دا جنگ چرین دا شروع جنگ څنګه جنگو چې بدی کې دا صحابه کرام دوی د خندق نه دی خو او کافرانو ته دا د خندق نه باورو کافرانو خودن راتلې نه شروع
او مسلمانانو ته دا بس قتل نه شو یو کافر هغه به د سره را دغه بشو ځان به راټاو کو دي خندق ته او مسلمان بول دو خاص کر حضرت علی رضی الله عنه پکې ډېر کسان چې دا وجریو او هغه باغ مړکول به او پدې غزوه کې پدې دای کې پدې وشتو کې یو پکې د مسلمانانو نه شپږ صحابه کرام چې دا شهیدان شو او کافران یو روایت راځي درې په بل روایت راځي لس کافران دا پکې هغه مردار شو پدې کې یو صحابي یو پکې داو شو لګا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو د جوی خو به کوله چې کله پیغمبر اسلام ته پته ولګی دا کنه چې بنو قریظه ولا زمو سره دا چل کړه ده بنو قریظه دا چل وکړو او الله کې دا قبيله بنو غطفان او قریش او دامل غلي شوی دي نبی محمد علیه الصلاۃ والسلام سعد ابن معاذ رضی الله عنه او سعد ابن عباده دا دوانه د اوس او د خزرج مشران لکه څنګه چې ابوبکر صدیق او عمر دغه شان دا یو د خزرج او بل د اوس سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده رضی الله عنه وختل او پیغمبر اسلام ورته او فرمایل چې لکه د شله چې دا بنو غطفان والا لا چې دا بنو نذیر والا دول لالچ ور کړی دی کنه چې کوم بداله د خیبر غنیمه دغه به رکو ونه به تاسو درکو کته سورا شي زمون سره چې دا مدد وکي ها او کوم ته مدینه منوره ملاو شو جو بیا بدل ډیر درکو نو بیا امر علی السلام چې دا قسم لاله چاندي جو موږ بوله د سره مدینه مونږ دوله به موږ لاله چور کو چې موږ به تاسو دغه ورکو خو تاسو د سره مملګری کې ځای واپس ځای نو بیا اسلام دا خیالو چې صحابه کرامو د جوش څخه صحابه کرام یریدل ها ظاهر خبره چې دومره سخت حالاتو نبی اسلام د صحابه کرام د دلجې او پیغمبر اسلام پس لکه یې نه و او پیغمبر اسلام د صحابه کرام د دلجې لپاره هغه د داوی چې څه وغه موږ د دوسر خبره ونه کو د دوسر خبرونه کو چې موږ بدل تاسو دغه لپاره راغلي د کجورو لپاره راغلي کجوري ولمن در کو خوځي تاسو چې دوه تا قوت طاقت ختم شي ندی سعد بن معاذ او سعد بن عباده نبی محمد صلی الله علیه وسلم ته موږ ته حکم کې قدم سره مشوره لیدل الله حکم دی کستا حکمي او که مشوره انت خبر کا کله الله حکمي صحیح ده کستا سو حکمي صحیح ده کته زموږ سره مشوره کې او زموږ باندې شفقت کې په موږ باندې رحم کې زموږ خبره کو نبی محمد صلی الله علیه وسلم ان الله حکم ده او نه زما قطعی حکم ده بلکې تاسو سره مشوره کوم تاسو څه خلا ناغو ورته وي چې منګه چې کله بت پرسو امنګ د پیغمبر نه پیژندو منګه الله نه پیژندو منګه اسلام نه پیژندو ندی بنو غطفان والا بنو غطفان رسول چې یو کس د بهر نه چې براغلو کنه د مدینه منورې یو کجور نه شو خړل ها دا کچته ملمه بو او را بغیر مونږ بل مستو پتو ورکا اوبه خړا خو نور یو دانه کجور هغه نه شو خړل په هغه وخت چې کله مونږ کافرانو مونږ الله نه پیژندو مونږ د الله رسول نه پیژندو اوس مونږ د الله بندګانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګریو کستاسو حکمي صحیح ده کستاسو حکم نه نو مونږ ولې یو دانه چنداو نور کو بو یو ولوم نور کو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خبره درکړه امام دغه وختره او وی چې زمون په سو پرې زمون په وجود کې سای زمون نه یو کافر چې انداغه دغه بنشي ژوندې بران لاړ نشي او دو خمرال جنن د جذبه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تکړه هغه خجذبه وچته وي او دو بس راوتل د غزوې لپاره او کافران هغه طرف ته مسلمان دي طرف ته یو بل سره لکه مطلب یو دا صحابه کرام ولاړو چې کاش ته به واوریدو جو هغه صحابه کرام به دغه شول رابل او هغه به گزارونه جناب شروع کړل پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې صحابه کرام باندې ډېر زیاته سختو په هیڅ یو مونږ کې د په هیڅ یو جنگ کې د پیغمبر اسلام نه موجود نه دی غدا شوی صرف په غزوه خندق کې د پیغمبر اسلام نه سلور موجود نه غدا شوی او بل ول دی چې صرف د ماجګری مستقدا شوی نه وای چې شل ورځې جنگو نو مطلب کله به د یو رسولو سره سلور موجود نه غدا شوی یو رسول د ماجګری موږ قضا شو نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام دي کافرانو د خیری وکړي چې الله پاک دې دوی په کورونی کور بلکې چې د ټول نه غوړه مو څخه کم دی صلات الوسطا د ماجګری د دوی زمونږه قضا کو ها نیو خو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قضا موضوع نه وکړي نو موږ ته به قضا موضوع سم پدل کړي چې امت کې د قضا موضوع او شنو څنګه بدای کوي نو پدې کوم د امت لپاره تربیت او تعلیم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته خیری وکړي چې دوی د موږ د څه پازاب کړیو چې زمونږ ناغموس نه موږ ته به دونه موقع نه ملويږي چې موږ به موږ وکړو پیغمبر سلام براغه خپل دغه ته خپل جومپړی ته کوم ځای چور ورکړو پای کې وو چې کله وګس کړو بیا به ډایرکټ لاړو ته دغه چنده به هغه شی بیره واغسل او حضرت علی رحمه الله په هغه شی چنده به وشتل خادي نور صحابه کرام په کې د شو یو صحابي سعد بن معاذ رضی الله عنه چې کوم د اوس او خزرج د دې په مشرانو کې نو دیو غشه چنده راغی او د په دې مړی پرک باندې ولګیدو
نو دا چې کله د مړی رب باندې ولګېدو د دوه دعاګانې وکړې یا الله کچرته د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قریش سره نور جنگونه یي او د قریش بیا راځي په مسلمانانو باندې حمله کوي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې حمله کوي نه الله ما دې زخم نه خکې مال مرګ مراولې او دویم دا کچرتا پیغمبر سلام نور جنگونه د کافرانو د قریش سره نه او قریش بیا په پیغمبر سلام باندې حمله نه کوي نو دا هغه ته پورې مرګ مراولي سو پورې بنو قریظه دا بدله چرند دا زوینه نه چې بنو قریظه زمونږ ملګری وو ځکه چې دوه هم ټول لاول دغه کنه يهوديان خو دو زمونږ سره دا بد عهدي وکړه او عاد شکنی وکړه نو سو پورې جمال دوی فیصله په خپل سترګو باندې لیدي د دوی د رسوایی په خپل سترګو باندې لیدي الله مال مرګ مراولي دا دعا د وکړه دا غزخم چې داګې نه وینا دغه شوله وینا بند شوله او صحابه کرام خپل جنگ چرند دای کو او په دې کې صحابه کرام د صحابيات د لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ځای جوړ کړو حضرت حسن ابن ثابت عنه هغه ولاړو او حضرت صفیه رضی الله هغه حضرت حسن ولاړو سوګیداری د لپاره حضرت صفیه رضی الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنوا نو یو يهودي راغی په دمانه حمله کوله نو حضرت صفیه ولګینا او هغه لرګي وجود کو هغه اصل رواچو يهودي هغه پای باندې مړ کړو په دې جنگ کې چې نه کنه شپږ یو درې یا لس کافرانو چې دا بګمړ شو یو خزه چې دا بګمړ شو او خزه چې مړ شو چې هغه هغه خزه چې نن یو صحابي مړ کړو نو دا هغه په بدل کې دا مړ شو نور نو مړ شي بګیم نه دا جنگ چې کنه دا د روانو د دې جنگ د ختمېدو بیا د دغه شو کنه چې یو کس نعیم ابن مسعود دا غنو نعیم ابن مسعود نعیم ابن مسعود نعیم نه نعیم نه رضی الله تعالی عنہ د چې نن دی راغی پیغمبر اسلام ته د بنو غطفان سره او دوی چې ما پیغمبر اسلام ته وی چې مالک اسلام راوړل خو زما د علاقه خلکو ته پته نشته نور خلکو ته پته نشته نو ما یو منصوبه جوړ کړی دا کما ته اجازه را کوی چې زاغه وکما الله پاک مسلمانانو لفتح ورکی نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته ته خو خیر سړی او تاسو تدبیر سکواله شو جوګه ځکه فإن الحرب خدعه حرب جنگ چې دا لګي تدبیر نوم دی دا منصوبه باندې نوم دی نو دین عین مسعود بکاره وکړل یو کار دا وکړه کنه چې دې لاړو په بنو غطفان والا پسې او په دې قریشو پسې بدو پسې لاړو ورته وی تاسو تلې په بنو قریظه والا پسې او بنو قریظه والا تاسو ته امداد وعده تاسو ته درکړي وکنه او اورا کړی و وې دې چلنه چې بنو قریظه والا په خپل خبره باندې خفه شوی دي هغه سوچ کړل چې لکه من خو بد دي جنا داس خو بلاړ شي نه من خو دا سوچ کړل چې من خو د مسلمانانو ملګری او موږ مسلمانانو سره معاهده وا او اوس موږ مسلمانانو سره عهد او لوزمات کو نو موږ به څه وکړو کنه چې تاسو نه لس کسان باغو غواړي هغه د پیغمبر سره دا خبره کړې د مسلمان سره دا خبره کړې چې موږ تاسو معاف کړي او د دوی چې کم لس مشران دي کنه لس مشران سرداران موږ له تاسو راولو تاسو اساس وي مړی کړي او موږ په دې کې تاسو معاف کړي نو دا د دوی په وګونو کې دا خبره واچوله چې دی بنو قریظه ولا په خپل خبره باندې ستومانه دي او تاسو نه بلس کسان غواړي او د لس کسان پیغمبر لور کوي صلی الله علیه وسلم لا وغه بمړ کوي او تاسو په پته تاسو ملګری تاسو د علاقې سره دا وی دا خلکوي دوزم سره غټ چالو کو ال د کلاړو په بنو قریظه ولا پسې بنو قریظه ولته وی لکه د چلې چې تاسو داخله خټول له بهر نه راغلي دي څوک د مکې نه راغلي څوک د یو ځای نه راغلي څوک د بل ځای نه راغلي تاسو خودل دغه پدې ځای کې کنه نو دې خلکو دا د بنو غطفان والا زما د قبيله خلک دی غوځه د خپل قبيله خبره کوم او د قریش والا د دوه د منسوبه باندې را چې دوی په مسلمانانو باندې تاسو ختمه په مسلمانانو باندې تاسو ختمه چې تاسو ختم شي جو بس بیا به مسلمانانو سره ځان به جوړه کوي دوی تاسو ختمه ناغه یې راکړه دا خو ته ډېر خسرې چې تاسو ته خبر راکو د دې خبره وسته وکړو وې د څه وګی کنه ورته وایي چې موږ لس کسان خپل لاګای نو کدو تاسو لس کسان خپل درکړل دی بنو غطفان والا قریش تاسو لس کسان درکړل جو بیا به زما دا خبره دروغجن نه او کلاس کسان در نه کړل نو دا پوه شي چې لکه دو تاسو ته منسوبه جوړ کړی دا تاسو ختمه ایدا خو تا خو خوشاله کړم دا ډېر پوری خبر وکړه موږ به دې وکړو جو الته کې کافران چې کوم کنه ابو سفیان او لکه لزر کسان راوستو ابو سفیان لزر کسان راوستو او دا خوراک کا کو هغه په مخه کو جنگ نه کو خوراک به په مخه کو نو خوراک دا غو چې دا کم شو خوراک کم شو اذن کسان به مړ کېدلو او بل چې تیز احوال لا پاک راوستلو نو هغه خیمه مې لري کولې نو دی ابو سفیان دی خلکو ته چې تاسو درشه ابو قریظه ولته چې تاسو موږ ته امداد وکاو نه امداد به تاسو کله کوی راوړې خوراک سامان نه وړې مولا
نو دو چې کله لاړل د کافران په بنو غطفان ولا دو په دغه بسې بنو قریظه ولا بسې بنو قریظه ول دي چې تاسو موږ سره د امداد وعده کړو موږ سره امداد وکړو موږ له سامان نه وړي د بنو قریظه ولا خو پوه شو اورته ویلس کسان نه کوي چې موږ تاسو امداد وکړو نه لس کسان موږ تاسو ول کول د کوه دا نه عین مسعود د مخه خبره کړو چې لس کسان مستوس نه غواړي او لس کسان مسلمانانو دا والا کوي چې کله هغه د لس کسانو خبره اوریدا وینن ال کسان خو نظر کوم وی کسان نه راکوي وینا وی تاسو موږ مسلمانانو وژنئ تاسو موږ مسلمانانو وژنئ چې لس کسان نه راکوي مطلب دا تاسو موږ ته چالو کړی موږ تاسو مدد نه کوو جو هغه لاړ نو دا هغه د په خپل حربه کې کامیاب شو او دې یو شان خبر وکړه دوی ته بل شان خبر وکړه ابو سفیان ته دا خلک راځم کړل غیر چا پیر کم چې کاغو مشرانو هغه راځم کړل وی چې موږ فیصله کوو پیغمبر اسلام ته پته ولګیلا چې معاملات د نیم مسعود او بکر گزاري ورولا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته وی څوک بده سي چلاړ بشي او هغه به د دې کافرانو خبر مال راوړي صحابه کرام باوجود د دینه چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سراپا اطاعت او د پیغمبر اسلام خبره بل د خلینو وتی نو هغه په عمل کړو او د پیغمبر اسلام هر خبره به منله خو حالات دومره سخو چې یو خو یخنی ډیره زیات و بل دا چې 2 هفته مسلسل صحابه کرام جنگیدلی او خوب نه کړای خوب ډیر ورغلو او ستړي شي ډیر زیاتو نو یو کس نو چې پیغمبر اسلام ته ویلې چې زبا لاړ شم او زبا دا خبر چې نه د کافرانو براوړم اسلام دعاګانې کولې په دویم پیر باندې بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک دې زشته چې مال د کافرانو خبر راوړي او په جنت کې باغ زما سره یو ځای وي نو بیا څوک نه پاسېدل ځکه چې صحابه کرامو حالات دسو بس سره د دې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه کړو د دوی ته دعاګانې هم کولې او صحابه کرام ډیر ځای ستلو سو پاسېدل نشو پدې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حذیفه ابن یمان رضی الله عنه فرمایل چې حذیفه پاسا او د کافرانو خبر مال راوړه اوس یو خبره د ما هیر شو په دې غزوه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره یو ځای مقرر شو مسجد فتح هغه ته لګي وسو هغه مسجد فتح ده د زو ډیره کې غونډه کو پای پیغمبر علیه الصلاه والسلام وو او پیغمبر اسلام په دعاګانې غوښتلې نو ان شاء الله الله پاک دې بار بار موږ بوزي مدینه منوره ته د دې لپاره د خبر را شو چې الته کې جابر رضی الله عنه پیغمبر اسلام ولیدو چې دعاګانې کولې چې الله دې احزاب له شکست ورکا او مسلمان سره وعده خپل پوره کا ونصر الاحزاب دا ونصر معنا دعای رسوله خو وهزم الاحزاب وحده دس الفاظ دی بګي نو پیغمبر اسلام دعا کړو نو جابر نو په دغه ځای کې ما پیغمبر اسلام هم لیدل لري چې زیم کې کوم دی په کوم ورځ باندې لري نو الله پاک دې بار بار مدینه منوره ته بوزي د بوت په ورځ باندې چې کله په مدینه منوره کې راشي د نماز پخین نمازانه بعد دغه مسجد فتح ته خلک زی او الدغه دعا ته دا غواړي او دغه ځکه پیغمبر اسلام دعا وکړي او چې په کم کس دغه دعا وغواړي نو الدغه هغه دعا چې نه خدای پاک قبلې او د دې احزاب د شکست لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې دعا غوښتلې او مسجد فتح او سال د جمعات ته نا کافر دغه کوم دي يهودي د سعودي والا کم خلک چې دي ناغو د هر څه د وجه چې دلته کې خلک بیا بسیدي لګي او شرک د دې جوړيږي ناغو جمعات تعالی کړي جمعات ته سګنه پریدي خدای خو دې بهر غونډه کې ځګره نو آی کې خلک چې ځي الله کې صلوات لاجت کوي دعاګانې غواړي بار بار دې الله پاک بوزي او چې کم کسان ته دی هغه د بدایي خون معلومه حال ته چې کوم دعا هم کړی دا نه درچوي نو حذیفه رضی الله فرمایي جماعت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تلاړ شه وای کله جماعت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې لاړ شه نو سره دې چې دومره یخو کنه چې خلک لکه ورلکې دي نشو خو په ما باندې د سي ګرمي راغله چې ما چې ته په ګرم حمام کې چنده روان یم او زما په ځل کې دومره مضبوطی رااله چې دې نه مخ کې چدانو راغله او زه بالکل ما د پیغمبر سلام وی چې سو ګوري واپس نه راغله کنه س عمل باندې کې مطلب سو په وਹੀ را وਹੀ نو غش مش بنې استعماله خلاص ما خبر وروړه بیا راځه د چې کله لاړو نو ابو سفیان خلک راټولول کم مشران چې کوم آی راټولول او وری بل کړو داګه نه غیر شاپیره ناسو نو ابو سفیان می تاسو ټول لاله مشران نو د څه وکي چې خپل گاونډي د بوسو کې چې الګ تاسو کې چې ته بهر جاسوس را پګی راشي جو ابو حذیفه دی امانه وی چې زه ما په ځین کې خدای پاک دا خبر وسته زما خواته یو کس ناسو نو ما دا غنه ډایرک ما شروع کړه چې الګ تاسو کې جاوی چې پلان کې مجاهد بل نه تاسو بل زمانه ما خو شروع کړو ما نه بګی چې ته چې ته پګی سوګي نه دی ناس او نو کو تیار وا د لایټونه کو نو ابو سفیان دا خبر وکړه چې لکه یو خو هوا ډیره زیاته سخته ده الله پاک فرمایي چې په دغه کې د دوه کټوي مټوي ټول اړتاوي شوې بده کې آیت زما زه نو څنګه آیت
ها هواګان چې انت زراله وارسلنا یا ایو الذین امنوا نعمت الله علیکم اجاءکم جنودنا لا پاک لخر راولېګل یو خدا چې د فرشتو لخر راغلی بل لا فارسلنا علیهم ريح لا پاک تیز هوا راولېګل تیز هوا د وجه نه دوی دی ګونه اولټ شولو د دوه کم خیمه چې جوړ کړي وي هغه ټول ماته شولې باندې سونه ما شول ها او ور چې دا یو طرف ته بل طرف ته بدلو بل چې ال دې کې کله چې بنو قریظه د غوسه دغه خبره ما تکړه دا غوسه لګي یاره هم راغله ناغوی چې دا ټول حالت تاسو د مخ دي وستي چل کو دي مسلمان د پاتې کیو غنځ دي نو کوم چې مشران کسانو یې دون ورځې مونږ پاتې شو نو څه فائدې ونه شوله نو کوم پاتې کیو نه څه خوراک وکاو نو کوم څه کار نشته لري ولاړ وشو او دو ټول دا خبره کوله چې موږ زو دې نه او حذیفه بن یمان چې کله دا خبر واورېدل دی چې کله ما زه ورسېدم کنه نو ابو سفیان ما ولیدو چې لکه بالکل د په دې پوزیشن کې ولاړو کله ما وشته کنه نو دې په زمانه خطا شوی نو خو ما د پیغمبر سلام خبر واورېدل خبره را کړل شو چې زموږ راتلو مخه به ګوره سکار کینو نن ما دې پرې خو دو او کله دې خبره نه دغه شو د لاړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ټول ملاستی او ټول جنین دا لګیا دي خپل آرام کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعا کوله د دعا کوله د دعا دا ولب لاول به پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو کله به حالت دغه پیغمبر سلام به د دعا کوله پیغمبر سلام وې د الله علیه نیولو او خپل لا دغه نه صادر نه دای صادر به دی وګینه چې دا به د کېدو به ارتاویدو به او اسلام د دعاګانې کولې جړاګانې کولې حذیفه بن یمان چې کله ورسېدو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خوشخبری وروله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوشاله شو او ټول صحابه کرام چې په کوم ورته دغه ټیم کې یو ټول خوشاله شو پیغمبر اسلام یې زو آرام وکي صحابه کرام او ستړیو ستړیو ډیر زیات او یخنی مو پیغمبر اسلام ورته وی ته ودش سملا او پیغمبر اسلام زه خپل دی دغه باندې سملول ما په پتون باندې سملول ما به ما استر کې پټی شوی نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما تو فرمایل قوم یا نومان اے د خو ګډي پاسا سونه خوبونه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله را پاسې دو صحابه کرامو ته خوشخبری واوروله او ټول چې کړي ایبونا تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون او ټول پیغمبر علیه الصلاه والسلام واپس صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده دوی چې کله د لاړ المدینه منورې ته کافرانو چې دور پاسېدل کافرانو ټول تختیدل دو مدینه منورې ته ورسېدل چې کله مدینه منورې ته ورسېدل ماسپخین ټیمو په دې کې جبرئیل علیه السلام راغی دو خپل جنگي سامان مامان لري کو ستړي راغلو نو جبرئیل علیه السلام ورته تاسو خپل اسلحه خپل جنگي سامان دا لري کو او موږ لري کو وی فرشتو نه لري کړه الله پاک حکم کړه لاړ شه د بنو قریظه سره خبر وکي بیا راځي نو دغه ځنه دوه لاړل بنو قریظه ته بس ته ما خو ویلو دا به سره وایو خو هغه موږ په باندې ده صحیح ده بیا وایو نو بنو قریظه چې کله دو دا خبر اتر واورېدل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته حکم وکړو وی چې تاسو به یو قسم د ماجګری مونږ باندې کوی بلکې په بنو قریظه کې به کوی او بنو قریظه ته چلاړ شي الته به مونږ کوی صحابه کرام چې دین باوجود دې نه چې ستړي ستومانه باوجود دې نه چې دومره سخت حالات او لکه دو شل ورځې چې نامو صلی الله علیه وسلم دا خندقونه کنه او بیا جنگونه کول او په دې سخت حالاتو کې پیغمبر اسلام صحابه کرام مکه څخه پیغمبر صحابه کرام بس ورپسې شول کله چې دوه لاړل د ماجګر مونږ وخت راغی نو بعضی کسانو اجتهاد وکړو چې موږ ته پیغمبر اسلام چې تاسو لاړ شئ مونږ به الته کې وکړي نو مطلب دا چې تاسو ضرور ځئ نو ځل کې د مانځو وخت نه نشي مونږ بدل دی وکړو جاغو الته بلا را باندې مونږ کو بعضی چې نه پیغمبر اسلام ویلي چې الته بکوي اگر کوو چې پیغمبر اسلام ویلي چې الته بکوي نو دوه لاړل الته کې مونږ کو صحابه کرام رال پیغمبر اسلام ته پوښتنه کو چې مونږ چا پلاره کې مونږ کو چې په پلاره کې ولې وکړو نه مونږ ځکه وکړو چې موږ وی چې پیغمبر سلام مطلب خدا چې تاسو ضرور ځئ نو موږ راوځو خو د کوم مانځه ټایم را نشي نو موږ ځکه د پلار وکړو او ته تاسو ولې وکړو چې موږ ځکه وکړو چې تاسو ویل چې الته بکوي نو چې پیغمبر سلام حکم کړی اگر که موږ ټایم چې لاړ نشي خو پیغمبر سلام حکم بدل اصله دوانو خو کړی هر طرف ته چې تاسو دای کې دا خکړی کله چې پیغمبر سلام صحابه کرام دا روان شو لاړل بنو قریظه او کعب بن اسد ته پته ولګی چې دا صحابه کرام را روان دي او خپل چاړه چندای لیدلی و هغه په ځان بس خپل ګټونه میټونه سچو هغه بند کړ او دوب ال دغه بند شو دوب دغه ځای کې او دغه چې محاصره د 25 ورځې پیغمبر دوب دغه ځای کې ځان بند کړو 25 ورځې پیغمبر اسلام صحابه کرام ال د بار دوت ولاړو دو چې بدغه ځای کې کلو کنه نقاب نیاست دوتا تقریر وکړو په تقریر کو د درې خبرې کړې د خپل کمبنو قریظه د څومره کشران مشران زنانا ټول جون هغه ټول را جمع کړل او ته تاسو له درې خبرې تاسو کوم یو خبره دا چې لکه تاسو ته پته ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دا راغلي دي
او تاسو ته دا هم پته ده چې فوالله په خدای قسم لقد تبين لكم تاسو دا خبر واضح ده چې انه لنبي مرسل د کم پیغمبر چې وعده زموږ په کتابونو کې کېدې شي هغه پیغمبر دا راغله ده دا هغه پیغمبر ده او تاسو په خپل کتابونو کې د دوه خبري هر څه لیدلې دي نو زمای خو خزاده چې تاسو ټول په دمانه به موږ ایمان نه وړو نو چې موږ په دمانه ایمان نه وړو زموږ مالونه به محفوظ شي زموږ کورونه به محفوظ شي او زموږ ویني هر څه جندا به محفوظ شي دویم دا کتا سودا نه مني ایمان نه راوړل نو بیا به یو بل خبر دا وکړو چې زب خپل خزه بچمړکم د خپل خزه بچمړکی د خپل خزه ټول ما خپل خزه بچمړکو خپل مالونه به ختم کو بیا به موږ مسلمان سره په بازارې باندې وځنګو جو که زمونږه لاول مونږه سي جنگي کوو مسلمان سره زموږ پسله کې بدومره جذبه بنئ خو مونږ به چې زمانہ خزه پاتې کیږي زمانہ بچي پاتې کیږي زمانہ مال پاتې کیږي نو مونږ به خپل لازم لاول ختم کو چې چا بیا دا یې نه چې زمانہ بدا پاتې شو دا پاتې شي خو به درې سره بوجنګي کو جو بیا با چې سو شو کیږي با او دریم دا دي چې لکه نن د هفته ورځ ده نو د هفته پر ورځ په بدو باندې حمله وکړو د هفته پر ورځ چې لکه د هفته پر ورځ باندې يهوديانو چوټي لکه څومره چې اوس دغه ملکونه دي کنه نو هغه کې د هفته ورځ باندې چوټي د نصاراو د اتوار پر ورځ باندې چوټي او د يهوديانو د هفته پر ورځ باندې هغه د عبادت ورځي هغه د ورځ باندې عبادت د دنیا کارونه نه کوي د مسلمانانو د لپاره معزز او محترم ورځ هغه د جمعې ده او د جمعې په ورځ باندې بده خپل کارونه چنده به چوټي کوي دوبره دنیا کار چنده باندې کوي ونن سبا حالت ټول ګډوډ دي نو دغه د اتوار په باندې چوټي د هفته په باندې چوټي د جمعې په باندې نیمه د مازر پارس چوټي نو پیغمبر صلی الله دا دوه خبرې ورته دا وکړي چې یا خو بخزه بچ خپل مړغو یا به ایمان اورو او کله نه کوی بیا به د هفته په باندې کوو مسلمانان به چې دوی دا عبادت ورځ دا او د دوی په فضل کې دا نه راځي چې دوی په باندې حمله وکړي نو به ډایرک حمله وکړو چې ختم وي کو ناوی یاره مستاره درونه خبرې نه منو اولنی خبره خو ځکه نه منو کوم په دوی باندې ایمان راوړل کوم په دوی باندې ایمان راوړل نورې په دونه مثلا جوړول خو موږ ایمان راوړو کنه دا خبره خټوله نه دی چې موږ ایمان راوړو دا نه منو زين دا چې ته خدای بچو ډکا نو خدای بچو موږ ولې موږ کوی چل هغه څه ګناه کړل او موږ څه ګناه کړی موږ به موږ کو خو موږ خزو ته موږ بچو ته هیڅ ګناه هم نشته دا هم نکو او پاتې شو دا خبره چې ته د هفته په ورځ باندې با حمله وکړو د هفته په ورځ حمله نکو دغه دا خو زموږ د روایتونو خلاف دي نو پلان نکړه چې ته په دې حمله نه کړې بل دا موږ په غفلت کې بده باندې حمله کوو دا خو خبره نه دا هغه چې بس صحیح ده چې دا درې خبرې نه منو چې سکیږي بګیږي نه دو یو کسو پر صحابه کرامو کې ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ دغه ابو لبابه ابن منذر رضی الله د سره تعلق معلوق درې بنو قریظه ولا سره نه بنو قریظه ولا نه د پوسو کوم پیسې چلې نو په باره کې بس فیصله کیږي دا ورته چې دا الله سره درا کوو مطلب مړه کېږي به ټول وخت لولې کېږي ها بیا چې دا کارو کو د دل بیا راځو رسو نو دا دغه چې دی کنه سنو مې کعب ابن اسد او بنو قریظه والا هغه چې بس بیا وځو مونږه اتیارو ورته بار دا ور په کوله کو چې صد زمو سره کې جو به کې را سره ها مونږ به پیغمبر سلام ته وایو چې صاد بن معاذ مونږ مشر دی او زموږ سره حلیفانه تعلقات پاتې شوې دي زمونږ دوست پاتې شوې دي زمونږ د علاقې نه زمونږ د خلکو دارسنه خبر ده جو بس چې څه فیصله دا وکړو جو صحیح وي جو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دورال پیغمبر سلام یې ځل فیصله کوم که صاد بن معاذ لوګي وې صاد بن معاذ خوري خلیا مونږ فیصله وکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې راوړل د صاد بن معاذ دغه وخت پورې په مسجد نبوي کې یو ځای جوړ کړو پای کې صاد بن معاذ دعوت مرداري وکړه او ال دغه جننا به پروتو کله چې پیغمبر د دوه معاملې فیصله وس ال دغه ګوره د دعا کړو دوه دعاګانې کړې یو دعا دا کړو کچرته کافرانو د پیغمبر سلام سره بل جنگي نه یا الله مال مرګ مراولي نو دعا الله پاک د قبول کړل چې ورسره دین بعد بیا مسلمانان په کافرانو بستري دي لکه دین ورسره بیا حدیبیه شوی دا او بیا چې نه فتح خیبر شوی دا او بیا چې نه دا دغه شوی دا فتح مکه شوی دا دي ټول یا بیا غونین شوی دي نو دي ټول مسلمانان چې دا تری دي کافرانو چې دا نه دی راغلي نو دا دعا قبول کړو او دین ته دا دعا کړو چې سو پر ما دي فیصله رسوایی لیدلی نه دا وخت پر الله مال مرګ مراولي نو دا دیمه فیصله نو دوی چې ساده نماز وړي زیات سره هغه به موږ له چنن دا فیصله به وکړي د دو دا خیال وکړه چې لکه څنګه اوس والا چې دی کنه اوس والا اوس او خزرج نو اوس والا د دې خلکو د بنو قریظه والا حلیفانو او خزرج والا دین دا د بنو نذیر والا حلیفانو حلیف معنا یعنی د دوسر معاهده کړو چې تاسو موږ ته سنوي موږ تاسو سنوي تاسو سره چا څنګه کو ته موږ باغو ته سنوي که موږ سره څنګه تاسو باغو ته سنوي ها دا حلیفانو نو دوی چې لکه څنګه د بنو نذیر سره معاملہ اسانه شو د دې زمون سره اسانه وشي
ها چې بنو نذیر ولته پیغمبر سلام وی چې تاسو ځان سره سوړې شي پروس کا په تیر سبق ویل شو چې ځان سره وړې شي اوی سي او چې سره نشي وړې او پاتې د دوم دا خیال چې زموږ سره خود دوه او دغه معاملې بدل وا دوکه کړی وا هغه دوکه نه وکړي د دوی سعد ابن معاذ خدای زموږ ملګری او دوی ته پته سما چې حضور صلی الله علیه وسلم دا رحمت للعالمین او زموږ سره څخه وږي خو دوی نه سعد ابن معاذ خدای سعد ابن معاذ راوخته ورته څه فیصله دوته نه ورته د دوی چې څومره سړی دي څومره سړی دي دا ټول مړه کوي څومره خزي دي دا ټول قیدیان کوي څومره مالونه دي دا ټول واخلي دا فیصله دوکړه ها ماشومان خزي دا ټول وینځ غلامان کوي او چې څومره سړی دي جنگ والا سړی دا ټول مړه کوي او مالونه ټول واخلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا خدای فیصله وکړه چې الله پاک خو او بیا اسعد ابن معاذ دا دعا وکړه کم دغه دوغان چې شوې او چې کله وې دا فیصله وروله بس داغه زخم نه چلین دا وینه روانه شوله او دې الله پاک چلین دا قبول کو الله پاک مړ شو خو دې چې کله مړ کېدو نو د مرګ په وخت کې د استقبال لپاره 70000 فرشتي چلین دا راغلي د استقبال لپاره او ومهتز عرش الله ومهتز عرش الله من موت هالك وإذا الله عرش د هیڅ چا د مرګ د وجه نه نه خوځیدل سمعنا به الا سعد بن عمرو مگر صدر سعد د پارا سعد معاذ د پارا صد د قبر چې نه د الله عرش سعد ابي عمر دغه نه سعد بن معاذ صد د سعد بن معاذ د مرګ باندې چې د الله پاک عرش نه دا خوځیدل لري او 70000 فرشتي د استقبال لپاره د جنازه کې شریک شوې د استقبال لپاره څنګه راغلي د روح دا وړو بل چې کله ډیر راتلو کنه یو خبر پکې حدیث کې ابروز مشکات شریف کې تر شو چې کله د پیسې لپاره راتلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا او فرمایل چې قوموا الى سيدكم تاسو مشر روان دي تاسو هغه مشر د لپاره پاسي نو مشر د لپاره پاسي دل جایز دي جایز دي الله تعالی ال دی ویلی چې رقم کس غواړي چې ماته ودرېږي نه ته مو ودرېږي د الله پیغمبر سلام ځکه وی چې تاسو مشر دی بیمار دی د خو نشه راکوځي دی خو تاسو ورته ودرېږي د خپل فیصله چې دا وره د خبر نه الله پاک ډیر زیاته خوشبو چې دا روان کړو د قشان دی وشو او دا کعب ابن اسد او هو ابن حطب دم ټول پای کې لکه مړ شول او دوه درې برول دا خندقانو کې آیګه به کې نول او هغه ته به مړ کول دغه بنو قریظه ټول واقعا الله پاک دغه سوره احزاب دریم رکوع وو آیتونه کې بیان کړي او انزل الذين ظاهروا من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وفريقا وتأسرون فريقا تقتلون وتأسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم الله پاک تاسو دغه مالونه د غیز مکه دغه کړي الله پاک تاسو په میراث کې درکړل وارض لم تطؤوها دا بیا خیبر کې ان شاء الله واقعا روان دا به د ابو لبابل زنه چې کله دا دغه وکړه دوی تاسو کو چې زمون سره بسګيږي حاله به مړې مان لاس راغو چې مړ کایو د چې کله دا خبره وکړه لګره نو دوی چې دا هم غلطي وکړه ما د پیغمبر سلام راس پاش کو دا خو دونه دغه نه و خو هغه تاسو په دې چې دا چل سره کوي خو دا وې نو دا د خپل غلطي احساس ورته شو او د لاړو ځانې په یو ستنه پورو ته په مسجد نبوي کې پیغمبر اسلام ته پوښتنه کو دا ولې څوک دی وی ابو لبابه سچلې ځان تړلې وې دا ځان څخه تړلې چې دا وچ ما دا دغه کړه دا ګناه می کړه غلطي می کړه نو الله په پیغمبر سلام فرمایي کړه راغله او ما ته خبره کړه ما چې دا خودونه غټه خبره نه خدا دا نه په خپل باندې سزا خو کړی دا چې کله الله پاک وي یو بیا راځي کنه دی بدلته کی نه به صرف د وړو بل لپاره د لوی بل لپاره راتلو او نور په دغه کې ستنی پوری جن دا تړل شو او چې نه دا راتلو بنو او په دغه حالت کې دا به جوړل په خپل ګناه باندې او په دغه ګناه باندې چې نه دا و چیر اوس دا چلو شو مثلا او دې به دا چې ما د پیغمبر سلام مراسته دا پاش کړل بیا د وشوا چې شپږ ورځې وشولې شپږ ورځې بعد الله پاک د دعا قبول کړه الله پاک د مبارک آیتونه نازل کړ یا ایه الذین آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عن آیتونه الله پاک د ابو لبابه مبارک نازل کړ او دوی چې کله سهار مونږ شو صحابه کرام رال ابو لبابه ته ابو لبابه خوشاله الله پاک صاحب مبارک آیتونه نازل کړ او تزام کولاو کا
وینا نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم برازي او ما ته په خپل لاس باندې چندا و کولاوي ال دې کولاو کو هغه ستري ته لګي استوانه ابو لبابا رضی الله تعالی عنہ کم چې په مسجد نبی کې ریاض الجنت ته نه بهر استره باندې خپل نمونه لیکلي یو بګری او استوانه ابو لبابا رضی الله عنه چې دا غستنه دا کوم کول چې ابو لبابا رضی ځان چندا تلو دا پاک دی بار مو تعالی نصیب کی بل پدې 5 هجری کې حضرت زینب بنت جاش سره پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام او نکاح کړی و چې هغه په دغه غزوه احزاب کې چنندا ال کې دې زید رجنه پیغمبر اسلام خپل متبنا وکړه وایي تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك او بدای کې بیا الله پاک د حجاب آیتونه نام بدغه مقبل نازل کړو اخر دعوانا الحمد لله یو کو ګوره د دې واقعي نه موږ ته دا سبق حاصل شو کنه